وَإِذَا فَاغَ وَقْتِ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ چې تاسو طلاق ورکړئ بیبیانو ته فبلغنا نو دوی ورسیږي اجلهن نیټې د عدت خپل ته فلا تعضلوهن فاسمم ممن کوي دوی لرا ايان کې احنا د نکاح کولنا ازواجهن د خپل خاوندانو سره اذا تراضوا کله چې راضي وي بینهم په خپل من کې بالمعروف د شریعت مطابق ذالک دا خبری یو عزو نصیحت کې دی شی به په سره من هغه چاته کانا چې وی د منکم استاسنا یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر یو پورز د آخرت باندې ذالکم دا کار ای خلقو دا کوم خطابیه دی ته وی ذالکم دا کار ای خلقو ازکار ډیر فائدمند لکم لپارستاسو و اطهر او ډیر پاکیزه ده ازکا لکم و اطهر لکم والله يعلم والله تعالی علم دی وانتم لا تعلمون او تاسو نه عالمان والوالدات او میند یردیانا پی باورکی اولادهن خپلو بچو ته پی باورکی دا خو خبر ده خبر به معنی الامر یردیانا پی دی ورکی اولادهن خپلو بچو ته حولین دو کالا کاملین پورا دا امر د وجوب ده پاره ده دا د بچی حق ده چې دو کالا پورا بده ته پی ورکی البته اوس د بچی د رزق د خپل مور نه پوره کیږي یو خبره ده دویم دا چې د مور سره بل حمل ټهراو شو بیا چې د دې بچی ته پی ورکی هغه حمل نقصان کیږي او دریم دا چې مور بیمار شو کمزوري ده هغه د پاره پی ورکول خنه دي نو د خځې او د خاون په باهمي مشاورت په مشوره بیا د دوه کارونه مخکې هم ماشوم صبرول شي حولین دو کالا کاملین پورا لمن لپاره داغه چا اراده چې دی غواړي ایتم الرضاعه چې دی پوره کې مدد رضاعت مدد پیو ورکولو دا آیت د امام شافعی رحمت الله علیه دلیل دی هغه وایي چې مدد رضاعت 2 کاله ده او امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې مدت رضاعت 2.5 کال ده 2.5 کال عمر پورې با ماشوم ته پي ورکي دا یو اهل حدیث والو هغه خو قرآن او حدیث نور څه نه مني فقه نه مني امامان نه مني ما ورته ملکه هر خبره په قرآن او حدیث حل کې ویاو مې د هر خبره حل موجود یاو مچ د قرآن آیت منی به ویاو مې الله پاک فرمایي چې مور بخپل بچی د 2 کاله پي ورکي او دغه قرآن کې الله بل ځای فرمایي چې 2.5 کاله به ورکي اوس وایا 2 کاله باندې به عمل کې په 2.5 جو هیڅ وسره بیانو فقه ته جنې راغله دغه سپیشلیست دی د قرآن او د سنت سپیشلایزیشن دغه خلکو کړو چې کوم مونږ ته د دین په اسانو الفاظو کې مخه ته خېده مونږ کو د قارینه بغیر په قاعده نه پویګونو په قرآن به پوی شو په بخاری استغفر الله احادیث مبارکه زمونږ د شکلې د احادیث مبارکه او یا د قرآن د زده کړې دي یا په قرآن مونږ خو جی صرف ثواب د پاره د قرآن آیتونه وایو حرام بالله کا خو ته مونږ ګوره په ټکی پویګو هغه مجتهدین حضرات هغه خدمت کړي دي او امام صاحب رحمت الله علیه د نبی صلی الله علیه وسلم نه پدریم پوښ کړي اته صحابه کرام د امام صاحب استادان دي اته صحابه اکابر صحابه کرام ولی چې هغه خرستنه دورونو کم چې ډیر معمر ایجټ صحابه کرام هغه استادان دي لکه چې یو صحابي بیا په عمر کې هم زیات شو کنه جی نو داغه خو چې څونه عمر زیات شو مرتبه زیاتیږي چې څونه عمر زیاتیږي مرتبه زیاتیږي نو مشران صحابه کرام استادان دي او مشهور معروف صحابه کرام په دې وجه چې دینو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې 2.5 کاله به ورکي پي نو د دې آیت بیا څه مطلب شو د امام سے پنيسي
امام سي رحمت الله علیه فرمایي چې دا 2 کاله مدت استحقاق اجرت ده چې یو خزه طلاق شوی ده او دا د ماشومان د پي ورکی نو د ماشومان خود پلار دي په دې باندې خو حق نشته چې پي ورکی لازم خو پینې دي کنه ولی بچي خود پلار حق دی نو د 2 کالو پورې به دا تنخوا ورکی دا سړی دا مدت استحقاق اجرت ده ګوره جی وعلى المولود له او لازم دی په پلار باندې مولود له پلار ته وي رزقهن رزق د خزو و کسوتهن او جامع د خزو بالمعروف په ښه طریقه کپڑے او رزق بو ته ورکی چې کله طلاق شوی ده د بچو ته پي ورکی د بچو پر ورش کی نو دی به ورلنان نفقه ورکی لا تکلفو نو د امام سي رحمت الله علیه دلیل په خپل د آیت نه معلومیږي ګوره لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن استحقاق اجرت ته کوي لا تکلف نشي مجبوره کوله نفس یو نفس الا وسعها مگر په مقدار د طاقت د نفس لا تضار ضرر دی ورنکړي شي والده مور ته به ولدها د دې په بچي سره چې د ټیم نه مخکې چې دینو بچي واخلي دا ضرر دی مور ته ها نو هغه ته تکلیف شو او یادا چې هغه ورته پې نشي ورکول نو بل خزه به ورته نشي خامخا هغه په ضرر کې نه شي ولا مولود له او نه بشي ضرر ورکول پلارتا به ولده د په بچي سره ضرر ورکول دادی چې هغه په لګ باندې کار کیږي او هغه د حد نه بهر شي ته غواړي چې مال 80,000 روپۍ میاشره کوي چې ستا بچو ته پې ورکوم نو هغه غریب به د 10,000 نشي ګټل دی به 80 غواړي نو دا تکلیف دی وارث دا بچی دی د پلار او د مور وارث څوک بچی وعلى الوارث مثل ذلك او په بچی باندې پشان ده دی ای بچی ته هم ګوره تکلیف نه ورکړل کیږي چې د خځه او د خاوند باهمي اختلاف دی زور بچی ته میلو شي داغه حق تلفي وشي داغه حق والی شي داغه صحت ته نقصان ورسي داغه تعلیم ته نقصان ورسي فإن ارادا فسکجری اراده وکړه دي دواړو د خځه او خاوند فسوالن د پيونه پرې کول د بچي عن تراض منهما پر زامن د دواړو وتشاورن او په مشورې د دواړو وتشاورن او پس د مشورې نه فسوال ولیکي د پيونه صبرول د بچي دغه عمر کې چې کله بچي د 2 کارونه والد د 2 کالو پورې د سیمه شوم ته په عربی کې فصیل وي فصیل او چې کله د پيونه صبر شنو بیا وته فطوین وي او چې کله لږ وخت شنو بیا وته صغیر وي چې کله لږ وخت شي بیا وته طفل وي او چې کله لږ لوی شي نو بیا بلوغ ته نږدې شي نو بیا وته مراهق وي او چې کله بالغ شي بیا ورته بالغ وي د بلوغ نه پس ورته غلام وي دا غینه چې وربره شي بیا ورته شاب وي ځوان او چې دا غینه بره شي 30 سال نه 40 پورې بیا وته رجل وي سړی فلا جناح علیهما نشتره گناه په دې دواړو وان اردتم او کچری تاسو غواړئ ان دا خبره تسترضعوا اولادکم چې تاسو په ورکون کې زنانونی سه د خپل بچو د پاره استرضاع باب استفعال له معنا مرضعی طلب کول په ورکون کې زنانه تلاش کول فلا جناح فنشتره گناه علیکم پتا سو باندې اذا سلمتم کله چې تاسو ورکوي د خزوتا ما اتیتم هغه چې تاسو ورکوي بالمعروف په طریقه باندې ما اتیتم هغه چې تاسو د ورکولو اراده کړی وي یا خبره کړی وي چې دونه بدر کومه بالمعروف په طریقه د نفس په خوشاله واتقوا الله ويريد الله تعالى وعلموا او پویا شي ان الله يقينا الله تعالى بما باغس تعملون جکوي تاسو بصیر لیدون کې لا يخفى عليه شيء دا نه هیڅ پټ نه دي
والذین وغکسان یتوفون چې وفات شي منکم استاسنا ويذرون او دوی پریک دی ازواجن بیبیان یتربصن انتظار بکی دا بیبیان بانفسهن خپل نفسونو ته 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 ورځې په دې شرط چې حامله نه وي. فإذا فسق وقت کی بلغنا چې ورسیږي اجلهن نیټه خپل ته فلا جناح فز نشتره ګنا علیکم پتا سو باندې اې د خزي رشتہ دارانو ایها الاولیاء فيما پاغت کی فعلنا جی کوي دا خزافی انفسهن فعلنا جی کوي دا زنانا فی انفسهن پخپل نفسونو کې من التزیین والتعرض للخطاب یا نکاح کی یا کپڑے غوندي یا د کور وزیر د ضرورت مطابق بالمعروف د شریعت مطابق د الله حکم بنماتي والله تعالی بما تعملون خبير پاغه باندې چې تاسو کوي خبردار دی. ولا جناح علیکم او نشتره ګنا پتاسو فيما پاغه څخه عرضتم چې تاسو اشاره کوي به داغه من خطبه النساء پیغام د نکاح د زنانو عرضتم چې تاسو پیش کوي یا صرف اشاره کوي یوه خبره طرف ته د نکاح لپاره او اکنن تم یا پټ ساته تاسو فی انفسکم پخپل ژوندو کې علم الله خبر دی الله تعالی انکم یقینا تاسو ستذکرونهن زردچی تذکرہ بکوي دوی ته ولکن لا تواعدوهن لیکن وعده مکوي د دوی سره سرن په پټه باندې د نکاح کولو د عدت په وخت کې وسره وعده مکوي الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې تاسو وایې نه کوي نه ولا تعزموا تاسو قسم کوي اراده مکوي عقده النکاح تړل د نکاح حتا تر دې يبلغ الكتاب چې ورسیږي عدت اجله نیټه خپل ته عدت کتاب ځکه وی چې دا فرض دی. وعلموا پوښی ان الله یقینا الله تعالی علم عالم دی ما پاغه فی انفسکم چې تاسو پزړونو کې فاحذرون ويریږي د الله تعالی نه. وعلموا پوښی ان الله یقینا الله تعالی غفور حلیم بخون کې دی او صابر دی. لا جناح علیکم نشتره گناہ بتاسو ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق ورکه زنانو تما هغه زنانو تلم تمسوهن جتاسو نزدېکت نه کړه دوی ته او تفریطو یا تاسو نوی مقرر کړه لهن لپاره د دوی فریضه مہر ومتعوهن فید ورکوي دوی ته علی الموسع په مالدار باندې قدره داغه په اندازا وعلى المقتر او په غریب باندې قدره داغه په اندازا متاع بالمعروف فید ورکول دی په خطرېقه حقا علی المحسنین دا لازم دی په نیکانو باندې. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ أَوْ كَچَرَ تاسو طلاق ورکوي دوی ته من قبل ان تمسوهن مخکې دا غینه چې تاسو نزدېکت کړی وي د دوی سره وقد فرضتم تاسو مقرر کړی وي لهن لپاره د دوی فریضه مہر فنصف ما فزنم هغه مہر فرضتم چې تاسو مقرر کړی وي الا يعفون وعده وشو نکاح شوی دی وعده شوی دی خاون او خزله یو بل پستر ګولې دي نه دي طلاق واقع شو نو نیم مہر ورکړي او کومار نو مقرر کړي کومار نو مقرر کړي بیا به مہر مثل مقرري فنصف ما مہر مثل دا چې د بل خور یا د بل ډور څه شوی دی هغه داغه مطابق فنصف ما نو نیمه غفرتم چې تاسو مقرر کړی دی الا یعفونا مگر دا چې پریک دی دا خزه په خپل مرزه خاون ته او یعفو الذی پریک دی هغه سره به یده چې داغه په لاس کې داغه په اختیار کې عقدۃ النکاح اختیار د نکاح دی. وان تعفو دا چې تاسو پریک دی خزو ته اے نارینه اقرب للتقوا دا ډیره نږدې تقوا ته ولې چې زنانه ګټه وټه نشي کولای او د نارینه وس کیږي. ولا تنسوا الفضل او مهر و زیاتی احسان بینکم بخپل من کې ان الله بشک الله تعالی بما فاغس تعملون جتاسو کوي بصیر لدن کې ده. مفتی محمود رحمت الله علیه په دور کې زنانو احتجاج کوي موږ ته زموږ حقوق ملو شي
مفتی صاحب رحمت الله علیه د دې صوبې وزیر اعلی په هغه ورځ هغه وی خځې ته حقوق غواړي استاسو په نوم خو الله په قران کې روغ صورت را لګلې ده سورۃ النساء تاسو ته خو چې الله پاک کوم حقوق واضح کړی دي درکړي دي دا غي خو څه حد نشته په کار دي چې مونږه احتجاج وکړو زمونږ په نوم صورت نشته سورۃ الرجال نشته وان تعفو دا چې تاسو معفو کوي اقرب للتقوى ډېر نږدې د تقوا ته یوه زنانه په مفتی صاحب رحمت الله علیه اعتراض وکړ د جواب د لپاره به جواب ګوري د سوال د لپاره به جواب ګوري د اعتراض د لپاره به جواب ګوري جواب ترکی به ترکی د څه نه ده چې ما نه سړی ته پوسو کو هغه بازاري سړی دی لچر کوچر سړی دی او زباغه تر قران آیت بیا وایم نه زباغه ته دغه په الفاظو کې جواب ورکوم چې ګنده سړی په مخ کې د قران آیت ویل د قران د آیتونو بیا د بیدا سپک سړی دی هغه قران او سنت پیژني نه هغه بيخي هندو دی زباغه ته بیا د قران آیت وایم نو مفتی صاحب رحمت الله علیه باندې خزه اعتراض وکړي چې دا د یو خاوند د پاره څلور خزي جایز دي د یوې خزي د پاره څلور خاوندان ولې نه دي جایز مفتی صاحب رحمت الله علیه وتوی وی تا ته سمنه نشته شلو کا ودا حکم خدای چا د پاره دي چې مسلمانی وی شل خاوندانو کا ودا حکم خدای چا د پاره دي چې مسلمانی حال دا چې د خې علمي جوابونه شته لیکن دا جواب ته خو ګور هغه کوم عجیب خبره وکړه ولا تنسوا الفضل ومهر وزياتي احسان بينكم بخپل من کې زیاتی نیکی خزل طلاق ورکړل الاعوذ بالله استغفر الله واقع شول بیا الله پاک فرمایي چې دا خزس تاسو سره وخت تیر کړی دی نو چې تاسو څومره وس کیږي هغه زیاتی احسان د دې سره وکړه ان الله بشک الله تعالی بما باغ تعملون تاسو کوي بصیر لیدون کې نو تاسو ته بردي بدل درکې فیجازیکم به حافظون ساتنه کوي حفاظت کوي علی الصلوات د ټولو منځونو او الصلاه الوسطى او خاص کر د منځم ین زمي چې منځ د مازی ګرځي وقوموا لله قانتين او ودریږي الله ته تابعدار په مانځ کې فین خفتم فسکچر تاسو یریږي فرجالن نو پیادل مشاتن او رکبانا یا پسورلې باندې فایدا فسبا وقت یامنتم چې تاسو په امن شه د یارنا فذكر الله نو یاد کې الله تعالی کما علمکم لک څنګه چې زکه چې کما د کاف تعلیلیه دي کما علمکم زکه چې علم درکړی دی تاسو ته ما دا غي علم تکونو تعلمون چې تاسو نو عالمان والذین وغکسان یتوفون چې وفات کړي شي منکم استاسنا ويذرون او دوی پرېګ دی ازواجن بیبیان وصیتن وصیت وکړي له ازواجهم لپاره د بیبیان خپل متاع د فائدې ورکولو ال الحول تر د یو کال پورې غیر اخراج چې نبوي وستل د کورا یو کال به د خزه د خون کور کې وسیږي خدا د اسلام اولنې حکم دی د آیت منسوخ شوی دی ولې چې د میراث حکم بیا راغی فین خرجنا فسکجر دی وزی بخبل مرزه فلا جناح نشتره گناہ علیکم بتا سبحان دی فیما پاغه کې فعلنا جدا زنانه کوي فی انفسنا بخبل نفسونو کې مم معروف اندنه کینا د شریعت د کارنا والله والله تعالی عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی وللمطلقات متاع نو د طلاق کړه شو خزو د پاره فائدہ رسول دی بالمعروف ر طریقې مطابق حقا علی المتقین لازم دی په متقینانو باندې كذلك دارنګ يبين الله بيان وی الله تعالی لكم تاسو ته آیات خپل آیاتنا لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ الم تر آیاتان دې کتلی نه دې رسیدل علم استعين الذين خلقوا تخرجوا جدي وتلوا من ديارهم د خپل کورونو نه وهم او دوی الوف زرغون او حذر الموت د یری د مرګ واسط دی ویلاقینم دې د واسط په طرف باندې او علاقه ده او کله د داغینم د داوردان تفسیر مظهری لیکلی دي حالت کې د شمویل علیه السلام پیغمبر او داغه قوم طاعون مرض راغی نو څه خلک وتښتیدل څه پاتې شول کم چې پاتې شوی هغه اکثر وفات شول مړه شول
کم چې تختیدلی و هغه پټ شول کله چې تعاون ختم شونه خلکو خپل دا تعاون هیزا خلکو بخپلو کورونو ته لاړل او هغه پاتې شوي خلکو وویل چې زمونږ ملګري و خیارانو تښتېدلي وو که چېرې بیا تعاون راغی نو موږ به هم تښتو جی دا خبره یې وکړله نو د رب شانو چې بر روان کال باندې بیا تعاون مرض راغی نو دوی ټول یو میدان ته وتښتېدل او داسې ځای ته وتښتېدل چې هلته کې هغوی نجات او تندرستي غوښته یوې فرشتې د ځنګل د یو طرف نه او بلې فرشتې د بل طرف نه آواز وکړو یموتو مړه شول مړه شول ټول نو چې تاسو د مرګ نه نشئ تښتېدی تاسو د مرګ نه نشئ تښتېدی کله چې یو علاقه کې تعاون راشي هغې ته مه ورځئ نبي علیه السلام فرمایي او کله چې تاسو په هغې کې یې نو بیا دې تښتئ مه بیا خلک الله پاک دغه خلک راژوندي کړل جی ګوره جی وهم الوف دوی زرګونه حذر الموت تیارې د مرګ نه فقال فسوي لهم دوی ته الله والله تعالی موت مړه شئ ثم احیاهم بیا راژوندي کړل دوی لره ان الله بشک الله تعالی لذو فضل علی الناس خامخا خاوند د فضل دی په خلقو باندې ولكن اكثر الناس لا يشكرون او لیکن زیاد د خلکو شکر نه ادا کوي وقاتلوا او جنگي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ځکه چې د مرګ نه تېښته فایده نه ورکوي مرګ په جنگ کې نه دی مرګ په مرض باندې نه دی اسیم راځي وعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی سمیع علیم اوریدونکی دی عالم دی من ذا الذی څوک دی هغه یقرض الله چې قرض ورکړي الله تعالی ته قرضا حسنا قرض ښایسته الله پاک زکات ته قرض وي ځکه چې ردی بدله الله پاک بیا ورکوي صدقې ته قرض وي ځکه چې الله پاک دا واپس ورکوي بیا فیضاعفه نو دو چند بکی دی لرا له لپاره د اضعافا کثیره په دو چند ډېر سره والله الله تعالی یقبض تنگ دس کول کوي و یبسط فراخ کول کوي یقبض غربت ور کوي و یبسط مالداری ور کوي و الیه ترجعون دی الله تعالی ته تاسو واپس کړل شي علم ترایتان دی کتلی ال الملائ سردارانو ته یا ډلې تامم بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نامم بعد موسی رستو د وفات د موسی علی السلام نا اذ قالوا کله چې دوی ویل نبی تعالیهم چې دوی لرا ابعث لنا مقرر ک زمونږ د پاره ملکن مشر د جنگونو قاتل چې مونږ وجنګیږو فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې قال او داغه وخت پیغمبر هل عسیتم تاسو نزدې ان کتب علیکم القتال کجری فرض کړی شي په تاسو باندې جنگ او الله تقاتلوا تاسو به جهادونه کې قالو دوی وی وما لنا وتشوی دی پمونګه الله نو قاتل چې مونږ باندې جنگيږو فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې وقد اخرجنا حال دا چې مونږ وستل شوی یو من دیارنا د خپل کورونو او ابناینا او د خپل سامانونو او دا کار ورسره کړو جالوت او د جالوت قوم فلما فسر کلا کتبا چې فرض کړل شو علیهم بدوی القتال او جنگ او jihad تولوا دوی وګرځیدل الا قليلا منهم مگر لک کسانو د دوی نه 313 والله الله تعالی علیم بالظالمین علم دی په ظالمانو باندې وقال لهم نبيهم او دوی ته نبی دوی ان الله بشک الله تعالی قد بعث مقرر کړی دی لكم لپاره تاسو طالوت ملک مشر د جنگ قالوا دوی ان یکونو کیف یکونو سرنگی بشی له لپاره د الملک مشری افسری بادشاہی علینا پمون باندې ونحن ومنغا حق ډیر لایق بالملک په افسر سره په بادشاہ او مشر سره منه د طالوت نا ولم یؤتو نه د ورکړل شوی د تاسعاتن فراخی من المال د مال قال هغه پیغمبر ورته فرمایل ان الله بشک الله تعالی استفا ورکړه دې علیکم بتا زبان دی وزاده او زیاته کړه د تابستن فراخی فی العلم په علم کې ول جسم او په جسم کې په علم کې فراخی ده د حکومت په چلولو پويږي په جنگ پويږي ټریننګ کې کړه دی ول جسم په جسم کې یعنی ټیک ټاک انسان د صاحب پکې نشته طاقتور دی قداور دی خبر برابر دی
والله الله تعالی یؤتی ورکوي ملک او بادشاہ خپل من هغه چاته یشاء او چې غواړي د په مالداري او غربت باندې نه ده والله الله تعالی واسع فراخ دی علیم علم والا دی وقال لهم او دویت نبیهم نبی دوی ان آیت ملکه یقینا نشانه د بادشاہ د انداد یاتیکم جراب شتا ستا التابوت صندوق فيه پاغه کی سکینه تسلی به من ربکم د طرف د رب تاسو نه تاسو شنو د تسلی شي دا صندوق کله تاسو تراشي وبقیتن پات شیبوی مما داغنا ترکا چې پر خو دي آل موسی آل د موسی علی السلام و آل هارون او آل د هارون علی السلام تحمله الملائکه چت کړي به دي صندوق لره فرشتو د موسی علی السلام او د هارون علی السلام څخه تبرکات پاغه کې پراتو امسا وغیرہ پګړې ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لآیه خامخانه خدا لکم لپارس تاسو ان کنتم مؤمنین کې چریه تاسو مؤمنان فلما فسر کلا فصلا جدا شو طالوت بالجنود دلخکر سرا دلخکرنا قال وی ان الله بشک الله تعالی مبتلیکم امتحان کوونکې دې پتا سبحان دې بنا هر په یو ولې سرا دوی باندې تن دراغله ونهر برازي خو یو چونګو به تسکې جاته بنسکه فمن فساد جو کو شربا جو اس کلمن هو د دینا فلیس منی نو دی بنوی زمانہ ومن لم یطعم او چاچ خوان وان غستو د دینا چاچ ډیر ونس کلی فینه منی فز دی زمانہ وی الا من مگر غچات اجازه د اغترف غرفه بيدی چې را واخلی او چون په خپل لاس باندې فشربون دوی وس کلمن هو د دینا الا قليلا منهم مگر لکسانو د دوینا فلما فسر کلا جاوزه چې تیر شو د نهر نه هو پخپلا والذین وغکسان امنو چې مؤمنانو معه د سره قالو دوی ویلا طاقت نشته طاقت لنا نو به وس کلی زیات نو شونډې تورې شوې خېټه او پر سری د نهر نه دی طرف ته پاتې شو قالو دوی ویلا طاقت نشته طاقت لنا لبار زمونږه اليوم نن ورځې بجالوت باندې و جنودي او داغه بلخ کرو باندې 2 لک کسان وغلخ کړي 2 لک کسان او دوی صرف 313 پاتې شو قال الذين هو كسانوا يظنون يقيني كانهم ملاق الله يقينا دوی ملاویدون کړي د الله تعالی سره دای وی کم من فئه قليله ډیر کرته یو لګ ټولګي غلبت دا زور ورکیږي فئاتن کثیرتن په لو یډل باندې باذن الله په حکم د الله تعالی سره والله مع الصابرين والله تعالی ملګری د صابرانو دی ولما هر کله برزو جدي قوت المخامخ شل جالوت کافر تا و جنودي او داغه لخ کرو تا قالو دوی ربنا ای زمون رب افرغ علينا راواچو په موږ باندې صبر وثبت او مضبوط کا قدمنا قدمونه زمون غدره مدوا وانصرنا مدد وک زمون على القوم الكافرين بقوم کافرانو باندې فهزموهم نشکس ورکو دوی تا باذن الله په حکم د الله تعالی وقتل کو داوود علیہ السلام څوک قتل کو جالوت کافر قتل کو دلا پیغمبر نو ډیر طالوت پر اخر کی فوجیو مجاهدو داود علیہ السلام نوجوانو جالوت ملک داغه نه پس وت الله بادشاہي او پیغمبري دواړه ور کړی وآتاه الله ورکړه د الله تعالی الملک بادشاہي والحکمت او پیغمبري وعلمه او خود د تامم ما داغه زنا یشاء او چې غوښت الله تعالی صغری به جوړولې زبور شریف وت الله ورکړه زغره به امداسي جوړولې و علنا له الحديد وسپنه به بغوتو کې نرمیدا او داغه نه به په اسانه سره زغره جوړولې هغه جنگي کمیس چې توري نه به خلک بچ کیږي ولولا دفع الله الناس او گجر نه دفع کول د الله تعالی خلق لرا بعضهم بعض رضی ببعض په بعض باندې لفسدت الارض نوران شویبا وزمکا ولكن الله ولكن الله تعالی ذو فضل خاوند مهربانه دی علی العالمین په خلق باندې تلک آیات الله دادی آیاتنا د الله تعالی نتلو علو مونږ دې در علیک بتا باندې بالحق په حق سرا وانک لمن المرسلین او یقینا ته خامخا د رسولانو
تلک الرسل دا رسولان چې فضلنا غوړه کړی دی مونږه بعضهم بعض رضی علی بعض په بعضو باندې نبی اسلام د ټولو نه غوړه دی داسې مرتبه په مرتبه خو ایمان کې څه فرق نشته ایمان زمون په ټولو یو شان دی منهم بعض ردینا من هغه څوک دی کلم الله چې خبره ور سره کړی دی الله تعالی یا خبرې کړی دی الله تعالی سره کومه معنا به ټکی خبرې ور سره کړی دی الله مرفوع دی کنه فاعل دی خبرې ور سره کړی دی الله ورفع د تشحیز اذهان د پاره کنه ذهن دې سره تیز شي ورفع اوچت کړی دی بعضهم بعض رد درجات په مرتبو کې واته نو ور کړو مونږه عیسی علی السلام ته ابن مریم چې زوی د مریم دی البینات اخکار دلایل وایدنا هو مضبوط کړو مونږ دې بروح القدس په روح پاک سره ولو شاء الله او کچری غختله وی الله تعالی مقتتل الذين نبجنګ دلغه کسان من بعدهم جرستو د انبیاء من بعد ما رستو داغینا جاءتهم البينات چراغ لدوی تخکار دلائل ولكن اختلفوا لیکن دوی مختلف شول فمنهم فسباج ردینا من هغه څوک دی امنه چې ایمان وروړو ومنهم وباج ردینا من هغه څوک دی کفر چې انکار وکړو کفر وکړو ولو شاء الله او کجره غختله وی الله تعالی مقتتلون دوی باندې جنگی دلی ولكن الله لكن الله تعالی يفعل كبي ما غكا يريد جو غړي يا ايها الذين امنوا يديمان خاوندان وانفقوا خرج کوي مما داغتنا رزقناكم چې موږ درکړي دي تاسو ته من قبل ان مخکد دین آیاتی چرابشی یوم داس رزلا بیعون چې نبوي غستل خرسول فيه پاغي کې ولا خلت نو نبوي دوستی ولا شفاعت نبوي سفارش بغیر د الله دی اجازت نه شفاعت قهري بنئ والكافرون او کافران هم الظالمون دوی ظالمان دي الله الله تعالی لا اله نشتر لایق د عبادت الا هو مگر د غزاد دی الحي القيوم ژوند دی همیشه دی لس جملې د سورته آیت الکرسی کې لس جملې هر یو جمله د الله د ذات سره تعلق ساتي کامل طریقې سره د الله صفات په آیت الکرسی کې ذکر دي الحي ژوند دی القيوم همیشه دی القيوم دو معنی لري همیشه دی یا القيوم قائمون کې د نظام عالم دی لا تأخذون نسید لرا سنتن پر کالی ولا نوم او نخوب له لپاره د الله تعالی ما غسری فی السماوات چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه چې بزمکو کې دی من ذا الذي څوک دی هغه یشفع چې سفارش کوي عنده د الله تعالی په نسبان دی الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی سره مگر په اجازت د الله سره یعلم عالم دی بیان د علم کلی عالم دې ما پاغه څو بین ایدیم چې مخې ته د دوینا و ما پاغه څو خلفهم جرستری د دوینا ولا یحیطون او دوی نشی راګیر ولا بشیء هیڅ یو شی من علمه د علم د الله تعالی نه الا بما مگر هغه شاء چې وغوړي الله تعالی احاطه ولیکي علم کامل تا یعنی د انسان علم په علم ناقص وي کامل علم صرف د الله دی په هر یو شی باندې وسع ورسیدلی دا کرسی د الله تعالی السماوات د اسمانونو تا والارض او زمکو تا فراخ د کرسی د الله تعالی اسمانونو تا زمکه تا یا فراخ د بادشاہی د الله تعالی اسمانونو تا زمکه تا د الله کرسی یعنی د الله اختیار دا غي نه هیڅ یو شی بهر نشته ولا يؤوده نبوج کیږي په الله تعالی باندې حفظهما حفاظت د دې دواړو او هو العلی العظیم او د الله تعالی اوچت دی العظیم او لوی دی لا اکراه نشته زور زبردستی فی الدین په دین کې قد تبین الرشد یقینا ښکارا شوی دی هدایت من الغی د سرکشینا افانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنین تبا زور کې په خلکو تر دې چې مؤمنان جوړ شي نه فمن فساد جو کو یکفر جنکار کی بالطاغوت د شیطان نا و یؤمن ایمان وروړي بالله په الله تعالی باندې فقد استم طاغوت هرغه قوت چې هغه ته د الله نه د غیر الله طرف ته بیاي هغه ته طاغوت وایي
کاغه د شیطان په شکل کې دی او د انسان په شکل کې دی ويؤمن بالله یو ایمان وروړي په الله تعالی باندې فقد استمسك فز یقینا د منګول ولګولې بالعروه الوثقا بکړای مضبوطه باندې داش کړای دلن فصواما جنشتره ماته د الله لپاره داغه والله الله تعالی سميع اوریدن کې دی علیم عالم دی الله الله تعالی ولی الذین دوست داغه کسانو دی ولی ګارډین سرپرست هر وخت انسان سره یغه ته ولی وي ولی الذین دوست داغه کسانو دی امنو چې مؤمنان دی یخرجهم مباشد من الظلمات تیرو د کفر را الى النور رڼا د اسلام ته والذین وغکسان کفروا جی کافران دی اولیاءهم دوستان د دوی طاغوت او شیطانان دی یخرجونهم مباشد شیطانان دوی لرا من النور درنا د اسلام نه الى الظلمات تیرو د کفر ته اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دوی و بده کې همیشه وی علم ترای تان دي کتری د نمرود او د ابراهيم عليه السلام واقعا ذکر کیږي اي تان دي کتلی نه د رسول العلم استا الذي الى الذي يغسل تعلم ترى علم تعلم ايتنه علم الى الذي پاغسړي باندې حاجان چې جګړه جوړ کړي وا ابراهيم د ابراهيم عليه السلام سره فی ربه په بار د رب ددکه ان آتاه الله الملك زکه چې ور کړي وا الله تعالی د بادشاہي اذ قال کله چې او ابراهيم عليه السلام ربي الذي زما رب غزاد دی يحيي ويميت او چې ژوند ورکي مرګ ورکي قال او نمرود انا احيي واميت دا ژوند او مرګ خو زور کوم قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام فإن الله فيقينا الله تعالى يأتي را ولي راخيجي بالشمس انور من المشرق د مشرق نفات بيان راوخي جو د انور من المغرب د مغرب نا فبهت الذي كفر نو حیران شو هغه سړی چې کافر نمرود دانه شو ویل چې د مشرق نظر اخیجو ما ستارب د مغرب نه راخیږي الله پاک فرمایي چې بس دې ړوند کون شو ور والله لا يهدي القوم الظالمين نه دا پته لګي دلته تفاسیر لیکي والله لا يهدي القوم الظالمين چې ګوره ښکارا خبره پرته وا ابراهيم عليه السلام وی زما رب ژوند مرګ ورکې نمرود وی راځه کوم جو ابراهيم عليه السلام ورته وی چې زما رب نور راخیږي د مشرق نه ته د مغرب نه راخیږي نمرود داسې ویلې شو کنه چې داسې د مشرق نه ما راخیږي ستارب د مغرب نه راخیږي دوه خبرې دي یو تفاصیل لیکي چې ښکارا ګوره خبره پرته و خو کلون کون شو والله لا يهدي القوم الظالمين الله پاک دلایل نه خي قوم ظالمانو ته دویم دادا چې نمرود ته دا یقینو چې کوم او وی چې ستارب د مغرب نه راخیږي نو خ ټیک ټاکي الله پاک راخیږي دا وته یقینو نو بس غلې پاتې شو او کلذي یا پرشان داغه سړی مر را چې تیرې دو اعلی قريه په یو کلی باندې عزير عليه السلام دی او کتابونو یو بل نوم تفاسیر لیکل دي حضرت ارمیا عليه السلام خود زیات مشهور چې دی هغه عزير عليه السلام مر را چې تیرې دو اعلی قريه په یو کلی باندې وهي خاويه نو دا کله غرزیدل او علی عروش یا په خپل چتونو باندې قال وی ان يحيي كيف يحيي کیفیت بچي څرنګي بجوندي کوي عادي دي کلی والا لرا الله تعالی بعد موت ارست د مرګ د دوینا فاماته الله فزمل کو دلر الله تعالی میاتا من سل کالا ثم بعثه بیا ژوندې کو دي قال او الله تعالی کم لبثت څونه وخت تیر کو قال دو لبثت يوما ما تیر کړه یو ورځ او بعد يوم یعنی مورز قال او الله تعالی بل لبثت بل کتا وخت تیر کړه د میاتا من سل کالا فندر فاستو ګورا الى طعامک د خپل خوراک ته او شرابک او د خپل بو تلم يتصنع دا ندی بدل شوی ندی بدبودار شوی ندی متغیر شوی وانظر او تو ګورا الى حمارک د خپل خرتا ولنجعلک او جو ګرځو مونږ ته آیت النخل الناس لپاره د خلقو څنخه د باس بعد الموت دلیل چې الله پاک ګوره دغه اصل کالو د پاره سړی مړکو بیا راځوندې کو الله رب العزت کده 10000 کالو د پاره د مړکی هم دی راځوندې کولې شي وانظر تو ګورا ال الزام دی اډو کو تا کیفنن چې زوا څنګه حرکت ورکو مونږ دیتا ثم نکشو الاحما بیا مونږ
واغندو دې تغوخه فلما فسر کلا تبين له چې ښکارش ودتا قال دو عالم ظالم یما عالم ز پوی شما په علم مشاهدی سره اعلم علم مشاهده ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی پر یو شی باندې قادر دی واذ قال ابراهيم وهر کله چې وی ابراهيم عليه السلام رب زما رب ارني ما توخا مشاهده كيف تحيي الموتى تسرنگ ژوند کې مړي قال الله تعالی فرمایل اولم تؤمن ایت ایمان نه دی راول است یقین نشته قال ابراهيم عليه السلام فرمایل بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن دې پاراجي تسلی حاصله کیږي زما قال او الله تعالی فخذ فسوني اربعه من الطير سلور مرغان فصرهن جمع کدوی یا عدد کدوی د خپل ځان سره یا فصرهن زری زری کا الایکا د خپل ځان سره پټی پټی کا الالکا سرونه ځان سره کېده او رز مریض کا او د غوخه د یو بل سره شریکی کا او لګي لګي غوخه چاپیره په د غرونه چې تا تخکاری په دې کېده ثم جعل بیاکید علی کل جبل پار یو غر باندې منهن ددوی ناجزء ټوکړه حصہ ټوټا ثم دغهن بیا راو بلدوی आवाज وکدوی تا نادهن आवाज وکدوی تا یاتینا کارازی بتا تسایا پمنډا والم او پویشا ان الله یقینا الله تعالی عزیز حکیم غالب دے حکمت والا دے مثل الذين مثال داغه کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله بلار د الله تعالی کې کمثل حبه بشان د مثال د دانې د انبتت چې دارا وټو کې سبع سنابل ووږي فی کل سنبلة پار یوږي کې میات حبه اصل دانی وی والله والله تعالی یضاعف د چند ویل من لپاره داغه چا شاو جو غواړي والله والله تعالی واسع فراخ علیم علم ولده الذين غكسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې ثم لا يتبعون بیان ور پسې کوي ما انفقوا خپل خیرات پسې منن زبادنا ولا اذن او نظرر لهم لپاره د دوی اجرهم ثواب د دوی د عند ربهم پنځ درب د دوی ولا خوف عليهم ونبوي ير په دوی ولا هم يحزنون ونبوي غمجنوي قول معروف نیکا وینا ومغفرة وبخنا خیر ډیر غوړه د من صدقه د صدقې نه د داس خیرات نه یتبعها ازا چې ور پسې شي پاغه پسې zarar د باز انسان عادتي د سوالګری رټي سور کوي یا نه خورټل کوي نو الله پاک فرمایي چې ګلس روپے ورکې مور کوا خدا خبرې مکو دا خپل دې په کنټرول کې وساته امسک علیک لسانک دا جبه دې کنټرول کړه زما مقدار لته دوه جوړیږي وي ته ته وګوره وي دا ماشوم دې زما مقدار لته سلور جوړیږي او دې وي چې بیماری ما دې وي چې خپې به کار نه کوي دې وي چې دغه دې دا بیماری ما مریضي ما خبرې مکو بس پریږي دې چیزي قول معروف نیک وینا ومغفرة وبخنا خیر دا ډیره غوړه د من صدقه د داس خیرات نه یتبعها ازاج ور پسې شي پاغه پسې zarar والله الله تعالی غنی بی پروا دی غنی بحاجت دی حلیم صابر دی یا ایها الذین آمنوا ایمان خواندان لا تبطلوا مبرباد و صدقاتکم خپل صدقې بالمن پس بادن سرا والاذى و zarar سرا کلذي پشان داغي سړی ينفقو چې خرج کوي مال او خپل مال رئاء الناس لپاره د ځان خود او خلق ته ولا يؤمن ایمان نه وروړي بالله بالله تعالی باندې واليوم الاخر او پورز د اخرت باندې فمثلوا بس مثال د کمثل صفارن پشان د مثال د اموار غټ د علی ترابون چې پاغه باندې خور وی فاصابه وابر النور سیګه غیره تیز باران فترکه سولدانو پریک دیغه خالی لا يقدرون دي طاقت نه لري علی شيء په هیڅ شی باندې مما داغنا کسبو چې دوی کړی دي والله الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافرانو ته ومثل الذين ومثال داغ کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله لپاره د طلب درزاد الله تعالی وتثبيتا من انفسهم او په نیت د ثواب باندې د خپل نفسونو
کما مثل جنت پشان د مثال د باغ د بربوتن پوچت ځای کې اصحاب هوا برن چور شي کې د تیز باران غټ باران فاتت نور کی دا وکلا خپل میوه ضعفین په دو چندې فإن لم يصبها وابل فسجر ونرسیږي د تیز باران فطول نو کافی وي د دې د پاره پرخه نره باران والله بما تعملون بصير والله تعالی استاسو په عملونو باندې لیدونکې ده آیا ودوی غواړي اخو خوي احدکم یو تن استاسونه ان دا خبره تکونه جوی له لپاره د جنت باغ من نخیل د کجور و اعناب نو د انګور تجری چې بهيږي من تحت الان دراغینا الانهار ولی له لپاره د فیا پدې کې من کل الثمرات هر قسمه میوه وی واصحابه الكبر ورسیدلی وی د بډاواله وله د ذریه اولاد یضعفا کمزوري وی واس فاصحابها اعصار النور سیگی د سخت هوا فی نار پاغی کی اور وی فاحترقت نو وسوځوي دی لرا كذلك دارنګ یبین الله بیان وی الله تعالی لكم تاسو تعالی آیاتنا لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ یا ایها الذین آمنوا یدیمان خوندان وانفقوا خرج کوئ من طیبات ما د پاکیزه هغه څنګه کسبتم چې تاسو ګټئ ومما اوغت اخرجنا جمون غروبان شو لكم لپارس تاسو من الارض دزمکنا ولا تيمموا الخبيث او تاسو اراده مکوي د ردی شي د بیکار سي زمنه د صحیح مال نه تنفقون د خرج کولو د پاره ولستم حال دا د چنه تاسو بیا خذي اغستون کی دغه پلیت شي لرا ردی شي لرا بیکار شي لرا الا ان تغمضوا فيه مگر دا چې تاسو چشم پوشي وکي پاغه کې اشترګه پټی کینو بیا به واخلې خواسه ګره غستو ته تیار نه او چې کله د خیرات مقراشینو په خیرات کې هغه بیکار شي ورکه وعلموا پوه شئ ان الله غنی حمید الله تعالی به حاجت د حمید استایل شوی دی الشیطان شیطان یعدکم یروی تاسو یعدکم د وعده نه دی یعدکم د وعید نه دی یروی تاسو الفقر د غربت نه چلک مو ورکو غریب بشي 1 لک روپۍ دي کې 2.5 زره دي پکې ورکړي نو دا خو 97000 پاتې شوې بیړه د غر کښوا 1 کروڑ روپۍ دي کې 2.5 لک دي پکې زکات ورکړو دا خو 2.5 لک روپۍ خو لوی شي د پدې خو کور آبادیږي نو کې 2.5 لک روپۍ د کروڑو نه ورکړي نو ستا خو بیړه غر کښوا خو کروڑ روپۍ نیمګړې شوې نو الله پاک فرمایي چې دا شیطان انسان ته پرړه کې دا خیالات بوزي راولي یعدکم یروی تاسو الفقر د غربت نه و یامرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بخل دلته کې د فحشاء مراد بخل دی ګورجی والله والله تعالی یعدکم وعدک واستاسو سره دلته کې اوس د وعید نه دی د دمکینه ده د يرونه نه ده وعده ده وعده کې استاسو سره مغفرتن د بخنه منه د خپل طرفه او فضل او د فضل رزقا خلفا منه داغه په ځای نور روزي درک والله والله تعالی واسع فراخ علیم علم ولاده یوتی الحکمت ور کوي الله تعالی علم سره د عمل نامه هغه چاته یشاء چې غواړي حکمت مختلف معنی شوی دی ویسډم حکمت دانشمندی او خيارتوب احکام الهی پیغمبری فقه علم با عمل وغیرہ وغیرہ یوتی الحکمت ور کوي الله تعالی علم سره د عمل نامه هغه چاته یشاء چې غواړي ومن او هغه څوک یؤتل حکمت چې ورکړل شو د علم سره د عملنا فقد اوتی خیرا کثیرا فسیقینا ورکړل شو د ډیر خیر وما يذكر ونسيت قبل الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقلونو وما وغانفقتم تاسو خرج کوي من نفقه د مالنا د نفقینا د خیراتنا او نذرتم یا تاسو ورکوي من نذر منختا یا منی تاسو من نذر منختا فإن الله فسيقين الله تعالی يعلم وعلم دې پاغي باندې نو تاسو ته بدل درکې فيجازيكم به وما للظالمين من انصار او نبوي د ظالمانو د پاره څوک امداديان مانعين لهم من عذاب من كون کی ردوی د پاره د الله تعالی د عذاب نه ان تبدوا الصدقات ان تظهروا الصدقات کجره تاسو ښکارا ورکوي نفلی صدقه فنعم ما هي نو دا ډېر خدي
وَإِن تُخْفُوهَا او کجری تاسو پټ ورکوي د لرا وتؤتوا الفقراء او ورکوي غریبانو ته فهو خير لكم نو دا ډېر غوړه دي تاسو لپاره ويكفر ختم بكيانكم استاتنا من سيئاتكم گناهون استاسو والله الله تعالی بما تعملون استاسو په عملونو باندې خبير خبردار دی ليس عليك هداهم نشتره پتا باندې په هدایت را وستل دوی ولكن الله لكن الله تعالی يهدي هدایت کوي منغه چاته يشاء او چې غواړي وما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوئ من خير مال فلينفسكم لا من انتفاعيه دي ته وي فس مفید دی لپاره د نفسونو استاسو وما تنفقون او تاسو نه خرج کوئ دا نفي د خو په معنا د نهي مخرج کوئ لا تنفقوا مخرج کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر لپاره د طلب د رضا د الله تعالی وما تنفقوا وغج تاسو خرج کوئ من خير مال يوفى اليكم پورا بدر کړی شي تاسو ته جزاءه دغه بدله وانتم تاسو لا تظلمون ظلم بغونه کړی شي په تاسو باندې للفقراء مصارف بیانې چې صدقه بچاله ورکه خبر ده د مبتدا محذوفه الصدقات للفقراء صدقه د غریبانو لپاره دي الذين خلقوا احصروا في سبيل الله جبن کړل شوی دي د الله تعالی په لار کې د علم د پاره د jihad د پاره وغيرها لا يستطيعون دي طاقت نلري درمند سفر کولو فی الارض پزمکه کې د تجارت د پاره سفر نشي کوله يحسبهم خیال کوي پدوی الجاهلون خبر سره اغنیا د مالدارو من التعفف د وجد پاک دامنینا د وجد ځان ساتلو د دوی د سوال نه تعرفهم ته پیژنې دوی مخاطبه بسیماهم د دوی په نخو سره لا يسألون الناس دوی سوال نه کوي د خلقنا الحافا په زور الحافا په چنګ خلا الحافا په مبالغه سره وما تنفقوا وغج تاسو خرج کوئ من خير مال فإن الله فيقينا الله تعالی به باغی باندې علیم عالم دی الذين خلقوا ينفقون خرج کوي اموالهم خپل مالونه بالليل د شپې او نهار د ورځې سرن په پټه او علانیت نه پډاګه فلهم فضل پاره د دوی اجرهم ثواب د دوی د عند ربهم پنځ درب د دوی ولا خوف عليهم او نبوي ير په دوی در روان کارنا د اخرت نه بنې ریږي ولې چې هغه ته پته چې کامیابی ولا هم يحزنون نبدوي غمجن وي تیر شي پس بنخه بګيږي چې دنیا کې څه پاتې دي یرا مال پاتې دی او بچي پاتې دی او عہده پاتې شولو پټه پاتې شولو پلانې ډنګره پیس پسې بنه خفقيږي ولې چې دوی الله پاک څخه تیار کړي هغه دنیا خو هیڅ نه ده دنیا خو لوبي دي لعب ولهو الذين غكسان ياكلون الربا جدي خريس لا يقومون دي بنرا پاچ د قبرنا الا كما يقوم الذي مگر لکثرنګ چرا پاچي غسړې يتخبطه الشيطان چې ګډوډ کړي وي دلر پیریانو من المسجد لاس لګولنا د پیریانی په شان برا پاچی غورځي ګرا غورځيږي با ګډوډ به عام خلک به پیژني چې سودخور دي ذالک د عذاب زکده بیانهم پر سبب چې دوی کا قالو دوی وای انما خبرنه ده بلکې دا البيع مثل الربا تجارت د سود په شان دي دوی به په تجارت کې هم خلک ګټه کوي او په سود کې هم ګټه کیږي نه الله تعالی فرمایي واحل الله البيع وحالیه ده حال دا چې حلال کړي د الله تعالی بیع تجارت او حرم الربا او حرام کړي د سود فمن فسق جو جاءه چراغ د تمویزه النصیحت من ربه د طرف د رب د نفن تحفظ د قرار شو فله ما سلف نو د پاره به ویغه چې تیر شوی دی وامره الى الله قرار شو د سودنا نو خپل راس المال چې ده پیسې چې کمی دي هغه به والی او اضافي به ورپسې نالي وامره الى الله یو کار د سپارل شي الله تعالی ته ومن عاد او څوک چې واپس وګرځي دو سود ته فولای کافت دا کسان اصحاب النار خوندان د اور دي هم دوی فیا پدې کې خالدون همیشه بوي يمحق الله الربا ببرکت کوي الله تعالی سود
ختموي الله تعالی سود ويربي الصدقات او زیاتوي صدقه سود خوبا تبه سود خور مالدار دي زمون یو استاد محترم مولانا فضل ربی صاحب رحمه الله هغه به مثال ورکوي چې تبه چې سود خور مالدار دي نو د دې مثال د څه دی لکه د بیماری په وجه چې جسم وپړسيږي نو څوک دا نه وي چې دا پهلوان دی خلک وي شکر دی چې زما دا جسم ته نه دی سود خور مالداری خود څه ده تباہی ده شي يمحق الله ببرکت کوي الله تعالی الربا سود ويربي الصدقات او زیاتوي صدقه والله الله تعالی لا يحب نخوخوي كل كفار اثيم هر ناشکر عاصم گناهګار خلک اکثر وی سود خور دی او صدقې کوي مړه سود کوي وي مړه وي غریبانو له پیسې ور کوي ګوره جی یاره وی غل دی همړه وي د غریبانو ډېر خیال ساتي یتیمانانو له پیسې لري او غریبانو له کپڑے لري او پروژه کې خلکو له راشن وروړي او د کندو خیال ساتي نور وی غل دی خو د خلکو دا به کې صفت دی الله به پدې بخي ګوره جی د دې مثال د څه دی د صدقې مثال د څه دی لکه د اوبو او د ګناه مثال د څه دی لکه د ګندګۍ په دې اوبو باندې ګندګي وینځل کېږي کنه صفا کېږي کنه خو ست دا ګندګي صفا کې خو بیا د بي دي معافي په میچازو نو صفا بشي په پښتو کې خلک متل کوي دا سړی دغه په دغه انځي د دې خو دغه مثال دی صدقه د سود د څنګه صدقه ور کوي یره وي د غریبانو خیال ساتي هغه غریب باشه قسمت راويخ شوی نور په هغه ته ثواب ګره نه ملاويږي دغه کونډه او دغه یتیم په قسمت راويخ شوی چې غل ولا شیر وړي ور کوي نور هغه د خدای په قهر اخترې دی یو نه راخلی بل ور کوي وایي که سودخور صدقه کوي او خیرات کوي د سودخور د خیرات مثال داسې دی لکه په ګندو بو باندې چې ګندو زې صفا کې بلماز شه دی راغستې دی تشو د سمات دی راغستې او ډکو د سمات په وینځي نو دا په دې نه صفا کیږي جی دا څه خبره ده کوم ځای ته ورسېدا يمحق الله الربا والله الله تعالی لا يحب او صدقه چې دی صدقه خو زوی مې 1 لک روپۍ د 2.5 زره تیراړي 97 پاتې شوې نه دا 97 پاتې نه شوې دا 97 لاړې او دا 2.5 زره چې دي کنه دا پاتې شوې دا 97 لاړې او دا 2.5 پاتې شوې دا د دې 97 نه زیات دي دا 2.5 کروڑ نه زیات دي دا د اربونو نه زیات دي ولې دا د الله بینک تلاړي الله وی زه واپس در کوم تراشه زیات در کومه ته خورال شکنه د الله غیرت وګوره ته خو ورکه کنه بیا د الله غیرت وګوره الله وی قرض راکه قرض الله وی قرض راکه واپس در کومه او د الله بندا الله پاک د خپل وعده خلاف نه کوي صدقه او د صدقې برکت هغه جدا خبره ده بے برکت کوي الله تعالی سود او يربي الصدقات زیاتوي صدقه والله الله تعالی لا يحب نخوخوي كل كفار اثيم هر غټ ناشکر او ګناګار ان الذين يقينون كسان امنوا جيمان را وړي دي وامر الصالحات نیک اعمال کړي دي واقام الصلاه او قائم وي منزوات او زکات او ورکوي زکات لهم لپاره د دوی اجرهم ثواب د دوی د عند ربهم پنځ درب د دوی ولا خوف نبوي يرى عليهم پدوي باندې ولا هم نبوي دوی يحزنون غمجن يا ايها الذين امنوا ايمان خاوندانو اتقوا الله ويرجد الله تعالی نا وذروا پرېګ دی ما هغه بقیا چې پات دی من الربا سود په خلق باندې چې کم دي چې کړي دي هغه دي کړي دي اوس د حساب وکړي خپل پیسې والا چې کم سود له الله پاک فرمایي هغه پریدا د الله نه ويریږي سود هغه ستلم تبعی دا او سود ورکولم تبعی دا ان کنتم کچره تاسو مؤمنین مسلمانان ما یو سړی لیدلې جی هغه سود ډوب کړي هغه ته چې حد تتلې ده کنه چې هغه روزانه لکه د قارون پزمکه کې ورننه وځي هغه به زما کورونه او دا او هغه
وی اوس زره کرای په کور کې ناسمه 2.5 روپۍ میاش ورکوم دا دغه د خپل خپل خبره هغه خو ما ته دا اظهار نه کوي سود خورې ما دا خو چې هغه لاړو دا هغه خورې زموږ ملګری دی هغه ما ته په دې سړی څه پوهه شو مې نه پوهه چې دا توانونه ولې وکړل او ما ورته يم د 2010 په سیلاب کې د ارسلال وینه په سیلاب کې نه دي تیری وی تاوانونه مې کړی وی څه وظیفه راته خو کاپی وسره د وظایف وډکو سودخور وظایف خود سي حساب دی لکه کوی کې سپې مړ پروت دی او ته وبر او باسه چې کوی صفا کوم او سپې ته نه رو باسه د قیامت دروازه پورې ته وبر او باسه را دا کوی به صفا نشي خګند کیږي جی چرته کې داسې سړی چې دی کنه داسې انسان هغه سم نه راځي چې دی به سود کوي او کدی سود اخلي هم تباہی ده یو مې بل سړی لیدلې دی هغه فارست گاډو دا د ځنګل او خري شوتونه به اغستل خزه بیمار ده ولس دولس کالو شو او تاسو یقینو کې غالبا 2015 خبره ده چې ماته غملګری وی چې 2 لک روپۍ دا غي صرف د ګولو د دوايي د میاشتې خرچه ده هغه خزه 2 لک روپۍ میاش صرف دا غي د ګولو د دوايي خرچه ده رشوتونه د سې رشوتونه اغستې تباہی کړي ده اوس غالبا ریټایر شوی دی لیکن هغه فند تم لاړو هغه پنشن تم د خزي په علاج لاړو زمکه په سیم خرڅ کړه غریب د سې شو چې تباہی وشو په دې رشوت څخه څونه به اغستی څونه به ډیر کړي څونه به جمع کړي وذرو پرېګ د ماغه بقیا چې پاتې دي منر بعد سودنا په خلق باندې ان کنتم مؤمنین کې جری تاسو مؤمنان فإن لم تفعلوا فسكجر تاسو مقلار نشوي د سودنا فاذنوا خبردار شي به حرب په جنگ من الله د الله تعالی او رسوله او د رسول د الله تعالی وان تبتم وجر تاسو توبه باسه فلکم فصل پارس تاسو رؤوس اموالکم اصل د مالونو تاسو دې لزر دی ورکړي دي لزر بدل درکې ته 100 روپے لپاسه به سود غواړي هغه سود پرې ده لا تظلمون ظلم بنکوي تاسو په خلق باندې پاغستو د سود سره ولا تظلمون ظلم بنکړل کیږي په تاسو باندې په ختمولو د راس المال سره وان كانوا كچری دا سره د قرضدار ذو اسره غریب فنظره نو انتظار کول دی اله سره تر داغه د پیدا کولو پوره داغه د فراخه پوره وانا ودا تصدقوا جتاسو صدقه وکه خیرون دا ډیره غوړه د لکم لپاره تاسو ان کنتم تعلمون کچری تاسو پويږئ واتقوا یوما او یریږي دا غورزنا د قران د ټولو اخرنی آیت دی واتقوا یوما د دې آیت د نزول نه پس 9 شپې نبی علیہ السلام مبارک دنیا کې موجود او به رحلت کړي دي بیا وفات شوه دي آیت نمبر 281 سورته بقره دا د قران د ټولو اخري آیت دی واتقوا يوما ويريګي دا غرزنا ترجعون فيه الى الله جتاس به واپس کړي شي په دغه ورځ کې الله تعالی ته ثم توفى بیا به پوره ورکړي شي کل نفس هر یو نفس ته ما بدله داغه کسبت چې د کړي دي وهم او دوی لا یظلمون ظلم به ونه کړي شي په دوی باندې یا ایو الذین آمنوا و ایمان خواندانو اذا تداینتم کله چې تاسو معامله کوئ آیت الدین دي ته وی آیت المداینه ورته وی په ټول قران کې د ټولو نوغت آیت ده سورته بقره په خصوصیاتو کې دادی په دې کې یو آیت الکرسی ده د عقیده په اعتبار سره عظیم آیت او دویم د معاملات په اعتبار سره د احکام په اعتبار سره عظیم آیت آیت الدین آیت المداینه یا ایو الذین آمنوا ایمان خواندانو دریم خصوصیت د سورته بقره دا چې قرآن د ټولو اخرنی آیت په دې کې ذکر دی واتقوا یوما چې کوم تیر شو اے د ایمان خواندانو اذا تداینتم کله چې تاسو معامله کوئ بدین بقره سره په نسیا او سره الی اجل مسمن تر دې وی نیټه مقرره پوری فکتبوه نو لیکه دی لرا قانوني کتابت قانوني شهادت قانون رهن دا درې قوانین په دې رکوع کې ذکر کیږي قانوني کتابت لیکل قانوني شهادت گواہی او قانون رهن غاڼا الله پاک فرمایي د سود نه منع شروع دي سود نه منع کیږي نو زه تاسو ته متبادل
د سود په ځای باندې بهترین نظام در کوم چې هغه نظام تجارت دی. فاکتبوه لیکئ دی لره وَيَكْتُبُوا لِكَلْ دِيُو کی بینکم پمنس تاسو کی کاتب لکن کے بالعدل په انصاف سره ولا یأبا انکار دې نه کوي کاتب لکن کې ای یكتب عدل کلنا کما علمه الله زکه علم ورکړه دې د الله تعالی کما کی کاف تعلیلیه زکا ها فلیکتب فسد دې لیکلو کی وليملل او بیان دیو کی املا چې ته وی او بل سړی لیکي هغه ته املا وي او بیان دیو کی الذي غسل علیه الحق چې بد باندې حق دی وليتق الله ربه او دې یریږي د الله تعالی نه چې د رب دی ولا يبخسون دې کموي منه د دې قرض نه شیان هیڅ شي. فإن كان الذي فسكجري بیا غسل علیه الحق چې بد باندې حق دی سفیان ناپوها او ضعیفا یا معشوم وی یا بډاوی ډیر بډاوی یا معشوم وی نه کمزوري وی او لا یستطيع یا طاقت نه لري یمل هو د بیان پخپلا یعنی چاړاوي جبه کار نه کوي فلیمل الفس بیان دیوږي ولیه ولید د بالعدل په انصاف سره واستشهدوا دویم حکم دی قانوني شهادت او ونساء شهیدین دو گواهان من رجالکم د خپل نارینه او نا فإن لم يكونا رجلين فسکچری نوی دو سړی فرجن یو سړی و امراتان یو دو خزیم من داغه چانه تر دونا جستا سور زاوی من الشهداء د گواهانو نا ان تضل چې خطا شي احداهما یود دي دواړو نه فتذکر نو یاد وی با احداهما یود دوینا الاخرى بلتا ولا يأبى الشهداء او انکار دین کوي گواهان اذا ما دعو کله چې دوی راو بلل شي ولا تسأموا او مستومانه کېږي مستړي کېږي ان تكتبوا پلیکلو سرا صغیرن کوړه معاملوي او کبیرن یا لوی معاملوي الی اجله تر د خپل نیټه پوره ذالکم دا کار خلقو اقسط ډیر د انصاف ولا دی عند الله بنز الله تعالی باندې واقوم للشهادت او ډیر سیده د گواهی د پاره وعدنا او ډیر نږدې دی الله تر تابوجی تاسو شک ونه کوي الا ان مگر دا تكون جوی تجارت حاضرت اللاس پلاس تدیرونا بینکم جتاسو اړوي په خپل منځ کې فلیس علیکم جناح نشتره پتا سو باندې ګناه الله تکتبوها چې و نه لیکي دی لرا واشهدوا گواهان جوړوي اذا تبایاتم کله چې تاسو واغستل خرڅول کوي تعاملتم ولا يضار ضرر دی ورنکل شي کاتب گواتا ولا شهید کاتب لکن کیتا ولا شهید نه گواتا وان تفعلوا وجر تاسو وکدا کار فانه فسوق بكم فسيقنا دا فسق دینا فرمانی دا پتا سبحان دی وتقوا الله او یریږي د الله پاک نه ويعلمكم الله او علم درکې تاسو د الله تعالی والله بكل شيء عليم والله تعالی پار یو شی باندې عالم دی. وَإِن كُنتُمْ أَوْ كُجْرِيَ تاسو على سفر په سفر باندې ولم تجدوا ونمو کاتبا لکن کې فرحان مقبوض انو غاڼه قبض کړی شوی چې دا شی والا دا ځان سره کېده دا غړې ده دا موبایل دی دا فلانه شی دی دا کېده چې کله زستارستا پیسې درکمه دا بیا مال راکې یا د ازمکه د په غاڼه کې دا ځان سره کېده وغیرہ ها دا قانونی رهن دی دا دریم قانون دی. فاینا مینا فسکجری پامن کی گنی زال لرا بعضکم باجستا سنا بعضن د نورنا فلیؤد الذی فسعدادی کیا غسړی او تو مینا چې امانتدار ګرځول شوی دی چې امانت یې خودل شوی دی د سره چې اعتماد کړی شوی دی په د باندې څه دی ادا کی امانته امانت د پردی امانت دی ادا کی وليتق الله او دیریږي د الله تعالی نه ربه چې د رب دی ولا تکتم الشهاده او م پټوي گواہی ومن اوغت کو یکتمها چې پټکړه گواہی فانه فسيقنا شان داده عاصم قلبه گناهګار دی زړه د عام گناهګار نه دی زړه گناهګار دی ولې دا گواہی تعلق د زړه سره ساتي یعنی دا ډېر سخت گناهګار دی. والله الله تعالی بما پاغت تعملون جی کوي تاسو عالم دی لله لپاره الله تعالی ما غسری فی السماوات چې پاسمانونو کې دی و ما غسری فی الارض چې پسمکو کې دی
وان تبدوا او کچره تاسو ښکارا کوي ما غفي انفسکم جستاسو پزړونو کې او تخفو یا پټوي د لرا يحاسبکم حساب بو کی تاسو سره به په دې باندې الله تعالی دا آیت منسوخ ده صحابه کرام چې کله دا آیت نازل شو ان تبدوا ما في انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله چې تاسو ښکارا کوي د ځله خبره او کپټوي الله به در سره حساب کوي صحابه کرام عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض اوقات کې خو زموږ په ځله کې داسې خبره راشي چې لکه هغه ځله خو زموږ په اختیار کې نه دی نو د ځله خبره نو الله پاک حکم نرم کو رستو ګورږي رستو ګورا خا الله تعالی څه فرمایي چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا د هېره خبره د خطا خبره د معاف شو او نبی رسول الله والسلام فرمایل خاج داد جی لا يكلف الله نفسا الا وسعها نه مجبور کوي الله پاک یو نفس الا وسعها مگر په مقدار د طاقت داغو د ځله خبره خو په خپل اختیار کې نه ده نو د ځله خیالات تک راتک لل راتل د الله پاک معاف کړ ګوره جی فیغفر وذبخنا بوکلی من هغه چاته یشاو چې غواړي و يعذب عذاب ورکي من هغه چاته یشاو چې غواړي والله الله تعالی علی کل شیء قدیر پارشی باندې قادر دی آمن الرسول ایمان راوړو رسول علیه السلام بما پاغه سبان دی انزل جنازل کله شو الیه د تامر ربه د طرف درب دنا والمؤمنون او ایمان راوړو نور مؤمنانو کلنا منا ټول ایمان راوړو بالله په الله تعالی باندې او ملائکته او فرشتو د الله تعالی باندې او کتب او کتابونو داغه او رسول او رسولانو داغه لا نفرقوا ایمان تفریق نکوم غا بین احد پمن دیو تن کې مر رسوله د رسولانو د الله تعالی نه وقالو او وی دي ټول رسولانو او مؤمنانو سمعنا من اوریدل واتوانا من ومنل غفرانک سوال د مغفرت کوستان ربنا ای زمون رب و الیک المصیر او تا واپسیدا لا یکلف الله نواجب وی الله تعالی نفسا په یو نفس باندې نه مجبور کوي الله تعالی یو نفس الا وسعها مگر په قدر د طاقت داغه مگر په مقدار د طاقت داغه لها لپاره د نفس فائدہ ده لام انتفاعیه ما داغي اعمال داغي نیکو کا سبت چې د کړي دی وعليها په نفس باندې وبال دی علیها کې علا برای zarar په دې باندې وبال دی ګناه ده ما غایب ته سبت چې کم ګناه د کړي دی اکتساب معنا د ځان د پاره یو کار کول ربنا ای زمون رب قولوا ربنا او چې زمون رب لا تواخذنا من سمونګا ان نسینا کچری هیر شي زمونږه او وختوانا یا خطا شومونګه ربنا ای زمون رب ولا تحمل علينا ومباروا پمون باندې اسرن داسې بوجو کما حملته لك څنګه چې تا بار کړو دی لرا علی الذين باغ خلق باندې من قبلنا چې مخکیو زمونږه ربنا ای زمون رب ولا تحملنا او مقدا پمون باندې داسې معنا وکړي ولا تحملنا او پوچت ولو باندې مجبور کوم مونږه ما داغي بوج ولا تحملنا پوچت ولو باندې مجبور کوم مونږه ما داغي لا طاقت جنوي طاقت لنا لپاره زمون به پاغه باندې واعف عنا او معفو کوم تا واغفر لنا او مغفرت کوم تا ورحمنا او رحم کوم باندې انت مولانا ته مولا زمونږه امدادي زمونږه سرپرست زمونږه فانصرنا فسمددك زمونږه علی القوم الكافرین بقوم کافرانو باندې